علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ثقۃ فاضل دا ثقہ فاضل رحمہ اللہ سعید ابن ابی ایوب جدی کنیہ ابو یحییٰ ابن معین ورطا ثقہ امام نسائی ورطا ثقہ امام احمد لا بأس به اس پروان اشتر چدار روایت نقل کی او ابن سعد ورطوی ثقۃ ثبت دا ثقہ و ثابت راوی عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في اهل امتي سيكون في اخر امتي درد شيء واخر امت دما کے وناس سخت بوي يحدثونكم تاسو حديث بيان بما لم تسمعوا انتم ولا اباكم داس حديث وبيان نتاسو اوردلوي نستاسو بلاران اوردلوي لم تسمعوا انتم ولا اباكم نتاسو اوردلوي نستاسو بلاران اغي اوردلوي تاسو نه اوردلوي او تاسو بلاران اوردلوي داس حديث مدد بيان لیکن ظاہر دا دلیل دا غلطی نشی کرے جی احادیث مانا نبتاو گئے دی نمبر اطلاع آتا دا دلیل دا بطلان نشی کرے مقصود دین دارے چھ کلام کلا چھ مخالفت دا قرآن کریم نمو کلام مخالف دا احادیث متواترہ نمو کلام مکرہ چھ آواز صورت کی تے اجمال قوت نم خلاف جس یو کلام ذکر شو تو قرآن کریم نم خلاف تو احادیث نم خلاف تو اجمال قوت نم خلاف دے سرد دینا اللہ تبارک و تعالی دین دا حفاظت دے مواری اخص دا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نووس کو گورا کہ دا دین وے بالفرد دا دین وے لَبَيَّنَهُ النَّاسِ خلق بدا بیان کرے کہ کل خلق کو دی بیان نہ لے کرے نہ لے دی وضاحت نہ لے کرے معلومی کی دا لم یکن دلیلا جو دا دلیل نشی جدی وضاحت لے کرے جدی بیان لے کرے معلومی کی دا دلیل دا نشی دلیل نو بخفل دا دلیل کی نپلار او نہ اوردلوی نہ اوردلوی دا دلیل دا بطلان او دا غلطی کی دلیل نشی و مقصود دا دین دارے چی کلام دا ذکر کو دا کتاب اللہ مخالف دے دا حدیث دا مخالف دے دا اجماع مخالف دے دا احادیث متواترون مخالف دے دا احادیث مشہورون مخالف دے دا اجماع مخالف دے اللہ پاک حفاظت دا دین دا موارد کرد دا انا نحنو کی کدا دین وے لَبَيَّنَهُ النَّاسِ خلق بدا بیان کرے چھ بیان کرے لے نو مارے بھی دا دین نہ لے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ عَنْهُمْ زَانُ ذَاتَيْ دَدِينَا وَاتَّقُوا إِيَّاهُمْ عَنْ أَنفُسِكُمْ او دی چیزیں مددان نہ بچی ددینا زان بچتو زان ددینا دا بچکا ددینا دا بچکا وبه قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن حرملة ابن عمران دا حرملة جو ذکر شوی دے دی کنیہ ابو حفص یا ابو عبداللہ دی کنیہ دا امام شافعی مولا تلمیذ او شاکر اغوی دا حرملہ ابن عمران تجیبیو تجیب تجوب دا یو قبیلہ دا کندینا ابن فارس اغوی پخفل کتاب مجمل کی تجیب دا یو شاخ دے تجوب قبیلہ دا تجوب دا شاخ قبیلہ دا او دا تجیب چرا اغلی دے دا تجیب دا اغی و بطن دے یو شاخ دے نو قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو شريح دا ابو شريح راوي اگر وقت کی رچانا انه سمع دی اوردی دی شراحیل ابن یزید نا شراحیل ابن یزید دا اغین اوردی دا شراحیل ابن عبد الرحمن ابن شريح ابن عبد الله اسکندرانی دا مصر قصیدون دا دیر عابد راوی تیر شوی
نو هغه یقول اخبرني ما ته خبر راکړې مسلم ابن يسار انه سمع دي مسلم اوریدلی دا ابا هريره رضی الله تعالی عنه يقول ابو هريره ویل نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی يقول في اخر الزمان وی په اخر زمانہ کې دجالون دوک بازان وی کذابون دروغجن وی دجالون د دجال دا صيغه مبالغه را مکار ته ویل کیږي دوکا باز ته ویل کیږي مکار ته ویل کیږي امام صالح وی کل کذاب فهو دجال هر کذاب دجال ہے دجال المموه دجل فلان اذا موه اغه کلام چې ظاهري د سرود او خبر تورکی کلام حق او د باطل په مابین کې کډواله کې دجل سنا عرب ویو دجالون دي نو کبادان می کذابون یاتون تاسو براته کې من الاحاديث الاحاديثنا بما احاديث لم تسمعوا انتم ولا باؤكم فإياكم وياهم لا يضلونكم تاسو گمراهی ولا يفتنونكم تاسو فتنه کې ورځي یا لا يفتنونكم تاسو پر فتنه کې ورځوي په دې احاديث بیان ورغاني دیو کې متعدی شي لا يفتنونكم تاسو فتنه کې ورځي دیو کې ودا لازمي شي تاسو فتنه کې ورځي وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال ابو سعيد الاشج ندي وجنا ابو سعيد الاشج نو دا نو دي سند کې چې د امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی نو دې کې دوا باریکی د سند ذکر دی یو دا سند چې څومره راویان راغلي ټول د یو علاقې د کوفي اوسېدونکي دا ډېر کم وي سند ټول د یو علاقې سره تعلق لري او دویم دې کې درې تابعین دي بعد روایت اعمش مصیب عامر دا درې وړه تابعین دي نو امین ابو سعید اشد اگر وکي قال حدثنا الاعمش اگر وکي د چانه مصیب ابن رافعنا دا مصیب ابن رافع د امین روایت کیا اگر وکي مصیب ابن رافع اگر نقل کوي جانا دا عامر ابن عبدتنا عامر ابن عبدتا دا اخینا چیزن رویت دا نقل کیا نو قال دا عامر وی قال ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان شیطان لا يتمثل في صورت الرجل شیطان دا شکل جوڑے دی انسان پر شکل کے شیطان ریش فیات القوم نقوم تراتگوہی فیحدثهم بالحدیث قوم تا حدیث ذکر کئی من الکذب دروغنا دروغ خبری ورطا شروع شیطان دی انسان کو شکل کریش دروغ ورطوئی فیتفرقون نو آغا مجلس نسخ العرشی خبری وکی حدیث بیان کی دی مجلس نلعرشی مجلس نپوش فیقول الرجل ویو سڑے منهم الذي قوم نوي سمعت رجلا ما ديو سرينا حديث باورد اعرف وجهه مخفيا ولا ادري ما تفت نشتا مسمه دين سره ولا لا ادري حاله دارك ذي حال نبي جنما يحدث ما دي حديث بيان ولا حديث ذكر ولا دا حديث حجت او دلیل تفسیر شیطان دپارا چې شیطان صورت بشان شکل انسان جوړیو یعنی شیطان یې تمثلو و یکذبو صورت انسان بشان د جوړیو دروغ ویو دا څنګه چې هر متمثل شیطان نه کله انسان د شکل باندې شیطان صورت جوړي لاړ شي دروغ ویو د مجلس نه لاړ شي نو خلک پیژنینا خلکو ته معلومات نیوي دي وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاووس النبي عن ابن طاووس لا عبد الله بن عمرو بن عاص روایت نقل کے ابن طاووس عبد الله نے نمی دا زاہد و صالح راوی دے نو اگر ابن روایت ذکر کی عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال عبد الله بن عمرو الواس وان في البحر بیشک بدریا کے شیاطین شیطانان دی مسجونتن ندا کر دے شویلی
بنکړې شي او سقه سليمان بنکړې دې د سليمان عليه السلام چې شیطانانو باندې تسلط د سليمان عليه السلام یوشک قریب دې ان تخرج جدار اودي فتقرأ على الناس قرآنا فتقرأ ندالولي على الناس بخلق باندې سشلولي قرآنا قرآن کریم لولي بخلق باندې راودي خلق ته قرآن کریم لولي او کته خلق ته قرآن کریم لولي معنا دادا یو شی لولي خلق ته له سبب قرآن کریم دی او یا معنا دادا چې خلق ته وای چې دا قرآن کریم دی عوام دی باندې دوکږي او نبی رسول الله فلا یفترون متاسو دوکږي ما نو معنا دا حدیث دا دی بلولی خلق ته دا قرآن کریم منزل امدا بلولی د خلق زرونه مایل کوي د ځان لپاره او خلق زرونه چې دین هغه مایل کوي او د دې معنا په خلق ته بیانې په معنا کې به تحریف کوي وی په قرآن کریم لاس کې به قرآن کریم وی ځکه هر پارټي هر سړی چې د خلق ځان تمایل کولو لپاره قرآن کریم لاس کې وی واعظ کی قرآن کریم د جمعې ورځ قرآن کریم عام بیان کوي هم قرآن کریم کوي علماء نے جہاں سے ویلے حدود د قرآن کریم کی مدکدا وی معنا د حدیث تقرأ علی الناس خلق تبیانی دا قرآن کریم کی منزل یہ صد پارا چې خلق زرونه ځان تمایل کی او د دې معنا خلق تبیانی د قرآن کریم خو تحریف په معنا کې تحریف کوي معنا کی هغه کې تحریف کوي نو لولي دا قرآن کریم کاتوي چې دلته محفظ قرآن کریم وعده شوی دا نو څنګه خلق ته تحریف کوي قرآن کریم نو تاسو وایي چې وعده رب العالمین د قرآن کریم د تحریف لفظي نه کړ لفظ کې څو تغییر نشي کولای الله پاک وعده کړی د تبديل نه کړی دا توګه بدلولې نشي اوس غیر قرآن کریم ته قرآن وایي دا مستلزم تحریف لفظي نه لري لکه یو سړی ادعا د نبوت کې دا منافي د ختم نبوت سره نه دی نبی صلی الله علیه وسلم باندې نبوت ختم شوی دی نبی سلام آخری پیغمبر دی اوس یو دغه کافر راوچت شو هغه د نبوت دعوه وکړه د پیغمبر ما دا دعوه کول د پیغمبري دا د ختم نبوت سره منافي دی نه منافي اوس یو سړی راوچت شي خیر قرآن کریم راوړل کی ته قرآن کریم وای دا منافی د حفظ قرآن کریم سره نه دی ځکه حفظ قرآن کریم رب العالمین وعده کړی دا د تحریف لفظي نسو تحریف لفظي نشي کولای قرآن کریم یو ځور یو زیر یو پیش دې کې یو ورمندي کې څو تغییر نشي راوستل رب العالمین وعده کړی دا د قرآن کریم د تبديل نه دې کې څو تبديل نشي راوستل دا برابرلی وچا کې دا په بعض علماء وایي دا په آخره زمانه کې قریب قیامت تراولي یا دا د مخکې زمانه کې یو شل دیش کال مخکې د دې وجه دی واغوي دل راوځو هغه ته من جاوید من جا خان کذل خان هغه قرآن کریم یو رب راوړي وي د اصلي قرآن کریم دی خو دروغ ویل دي دا څه خلک پیدا شي قرآن کریم بدوي خلق دی پیش کې بناوه د قرآن کریم باندې بعض علماء دا قیامت تقریب بدا خبر کیږي قیامت نږدې بدا حالت وي وبه قال حدثني محمد بن عبد وسعيد بن عمرو الاشعري جميعا عن عيينة جميعا ذكروا جدد الامام ابو داود فاستاذان محمد دي سعيد دي ديوان ربيع کے چانے ابن عيينة قال سعيد اخبرنا سفيان بن هشام بن حجر عن طاووس قال جاء هشام ابن حجر هشام ابن حجر ابن حجر مکی اگر وکي د چانه د طاووس نو هغه وای نو قال وی جاء راغ هذا الى ابن عباس راغ كده هذا الى ابن عباس راغ هذا دا سود دا بشير ابن كعب داراغ چاہتا الى ابن عباس تا حاضان مراسو دے یعنی بشیر ابن کعب یعنی مراتل بشیر ابن کعب دے
دا بشیر ابن کعب راغی چاته ابن عباس دا ابن عباس فجعل دا بشیر شروع شو يحدثه ابن عباس حدیث بیانا ولا جاء هذا بشیر ابن کعب راغی ورسل داغی حدیث وضاحت فقال له ابن عباس وتويل ابن حديث كذا او كذا وكذا وكذا في حديث بيع معاشا فعاد له نبي حديث معاش ثم حدثه بحديث بيان فقال له النبي حضرت عبد الله بن عباس عد بحديث كذا وكذا فعاد له ابن معاش فقال بشير له ابن عباس ما ادري ما تفتنشتا ما تريد حديث بيع ولا حديث بيع ما قوي وسع پتہ نشته چې آیا دا کوم حدیث ته چې ما معاد کې دا حدیث صحیح دی دین د انکار او نور احادیث صحیح دي او کما ته چې معاد دا صحیح دی هغه نور حدیث چې ما بیان هغه غلط دی په دې خود پوه نشم اور ما ادري ما ته پتہ نشته عرفت حدیث کله ابو پیجن احادیث ما ټول انکرتها دين الإنكار فجماعة ليتا معاش أم أنكرت حديث كله ياتا إنكار فزما جطول أحاديثنا وعرفت هذا داما تجوير بيتا معاش داني كنت جنة جدا سي لخو قديكون شو فقال ابن عباس نقوم عبد الله بن عباس دا اعتراض ابن عباس دا إنكار فإرسال باننو بلکہ عبداللہ ابن عباس چې انکار کول دا پس قدر یو غیر ثقه باندې ثقه او غیر ثقه نو په دې باندې خبره کولا نو فقال ابن عباس إنا كنا نحدث بشك منغو حدیث بیان ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیہ السلام نا اذ لم يكذب عليه هغه وخت من حدیث بیان ولا چې دروغ په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نشو ویلې فلما ركب الناس هر کله چې سوار شو خلق اصحاب ودلولا فصحاب ذلول باندې فلما ركب الناس هر کله چې سوار شو خلق اصحاب ودلولا فصحاب ذلول باندې سوار شو ترکنا الحديث من غفري خد الحديث عنه النبي سلامنا يعني تركنا ما يحدث الناس منگا پریخود آغا چه خل بیانی دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا یعنی ترکنا منگا پریخود اللہ نا خدا منگا حدیث نا اخلوک مجرد تحدیث لدی خلق بانے یو ترکنا منگا پریخود ترکنا قبول الحدیث منگا پریخود قبل ولد حدیث منگا پریخود یاد ولد حدیث د خلقنا یا ترکنا منگا پریخود نشر الحدیث خورول د چا د احادیثو چې چا حدیث ووري خوروا دا کار منګه پرې خدل ترکنا الحديث منګه پرې خدل حدیث عن نبی صلی الله علیه وسلم نا پرې خدل من قبل ول د حدیث یو منګه پرې خدل حفظ یادول د حدیث د خلق نضوا ترکنا نشر الحديث منګه پرې خدل خورول د احادیثو ذکر منګه وی د نفس حدیث ووري خوروا دا پرې خدل سلورم داده ترکنا منگا پریخود آغا چه خل بیان حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا منگوی آخر دا حدیث پر مجرد دا حدیث بارے منگا نکو چه حدیث خالی خل بیان کی اور منگا دیوان اکتفا نکو داوی حدیث ولی نویانو فلما رکب الناس ہر کل چه خل خوار فارشو السعب والزلول دا سعب والزلول صاحب چې کوم دی دا سرکش او نافرمان پختوي سرکشا نافرمان پختوي زلول تابعدار پسندیده پختوي لیکيږي زلول تابعدار پسندیده پختوي لیکيږي نو دلته تشبیه نبی اسلام هغه کړی ابن عباس د صحیح او د سقیم احادیثو روایت کول د دې تشبیه ورکړي د سرکش او د تابعدار کو سره ورکړي دا غي سره تشبیه ورکړي د روح احادیثو د سقیم احادیثو تشبیه ورکړي د سرکش او تابعدار کو سره نو مطلب دا دی چې کله خلک هر قسم احادیث روایت شروع کو نو موږ هم ډېر علت او بطور خاص سره احتیاط شروع کو
خلقنا په استفاده د احادیثو کې موږ خاص اهتمام کوو د هر چا د حدیث نقل کوو موږ خاص اهتمام وکړو په احادیثو نقل کولو کې دې وجه نه خلک صحیح حدیثي هم بیانوي که سقیم حدیثي نو هم بیانوي نو ځکه دا وایي صعب دلول د وخت استعمالېږي صعب نه مراد هغه مرفوع عنه دی ضلول نه مراد مرفوع فيه دی هغه چې خلکو رغبت ورته کېږي یا خاصه اعراض کوي نو معنا خن مطلق رواج شو داسې احادیث بیانوي چې د هغې مدح هم کولی شي داسې حدیث بیانوي چې د هغې ذم هم کولی شي وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ انما كنا نحفظ ونحفظ الحديث من باخذ الحديث خلقنا ناخذ عن الناس الحديث من باخذ خلقنا احاديث والحديث يحفظ احاديث بيان ولش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم كذا جتاس سوار كل صاحب مدلول فهيئاتا بعدت استقامتكم يا لرشو من اعتماد استاسو احاديث باندې عربي اصطلاح کې د هيئات او د شوه د استبعاد شی او احاديث نقل کول احاديث ذکر کول ډېر بډې شو ډېر لري شو دا هيئات عرب استعمالي دي اسيا او نه امید د پارا هيئات چې کوم دی هغه د پارا استعمالي دا هيئات چې کوم دی دا مشتق نه دی دا په معنا د اصوات دی نو دي هيئات کې دا په معنا د بعد سره دی او هيئات عرب دې کوي د هيئات کې زیادت د معنا د بعد کې نشته دی نو دی وجنا او دلته د هيئات کې درې قول دي یو قول دا چې هيئات په معنا د بعد سره دی دویم دا هيئات په معنا د بعد سره دی دریم هيئات په معنا د بعد سره دی که هيئات په معنا د بعد سره شي په معنا د فعل سره دی که بعید سره شي نو دا په منزله د صفت دی او که بعد معنا سره شي دا په منزله د مصدر دی معنا په هيئات نو دا خبره او ډیره بعیده ده دا خبره چې نو ډیره لري ده نو دلته استبعاد شي د پاره دی یا اسناو مېدی د پاره دی وبه قال حدثني ابو ايوب سليمان بن عبد الله الغيلاني قال حدثنا ابو عامر يعني العقدي ابو عامر يعني العقدي مراد ابو عامر نا ابو عامر عقدي چې نو دا مراد دی ابي عامر دا عبد الملك بن عمرو بن قيس بصري دی دی وجنا دا چې نو کې دا عقدي بن ابي عامر عقدي اگر ذکر کی قال حدثنا رباح روایت د قيس بن سعدنا دا رباح چې روایت دي نه عقدي کوي نو دی وجنا نو دا رباح نو دا روایت کې چې دا قيس بن سعد د مجاهد نه قال مجاهد قال جاء بشير بن كعب العربي الى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا ينظر لحديثه ولا ينظر اليه فقال اخي حديث بيان ولا عبد ابن عباس اخي حديث كتلنا اخي ابن عباس ما لي لانا تسمع لحديث سدي ما لا تاني من جزما حديث واقعي وحدثك عن رسول الله في سنة حديث بيانه ولا تسمع وغنني فقال ابن عباس إنا كنا مرة من قوي يوزن إذا سمعنا رجلا من بصرنا وورد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهوالي ابتدرته أبصارنا جلدي كولا غتسترغ زمنغا چکر بیاوازو کچھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ استرگو و جلدی کولا و اسعین الیہ بی آداننا منگ کی خودلا غیتا وگنا خل وگنا مورد دازین دیکھ لکی خودلا و فلما رکب الناس الصعبت والذلولا کلچ خلق فارشو فصعب ذلولوانی سقیم و صحیح حدیث مطلق حدیث خلق ذکر کئی لم ناخذ من الناس مگر نہ اخذ خلقنا الا ما نعرف مگر آغا چکن پیجنو کان معروفا وحجتا آغا احادیث منگا اخلو چا آغا معروفی
احادیث منگا اخلو چی آغا حجت وی او آغا حدیث اخلو چی آغا کی علامت صدق وی ہر قسم حدیث منگ نقل کونا الا ما نعرفو مگر آغا چی من پی جنو الا ما نعرفو الا کان معروفا آغا حدیث معروفی حجت وی آغا کی علامت صدق وی آغا روایت منگا نقل کو ہر قسم روایات اس منگ نقل کونا چی ہر قسم روایت آغا منگا نقل کو ندیو جناغی ورطا کوئلی دلتا چی منگا مخیدہ سے کولا نو وستا دے چی منگا ہر قسم احادیث دا نقل کولی نشو چی ہر قسم احادیث نقل کو ذکر خل صحیح او سقیم ہر قسم احادیث دا نقل کو وبه قال حدثنا داود بن عمرو الطبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه نافع ابن عمر وكيل ابن ابي مليكه نافع ابن عمر اگر وكيل چار ابن عمر ابن ابي مليكه نافع ابن عمر قريشي دے او مکی دے ابن ابي مليكه خپل نوم عبد الله بن عبيد الله بن مليكه دے ابي مليكه خپل نوم زهير بن عبد الله بن جدعان دے مداد بن تيم ابن مريد سره تعلق د تيمي یو وکیل ابو بکر بنيلا دی وجنا داد عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه د ابي په وخت کې د نو دي قضا او اذان سپارل شيو مؤذن مو دا نه دي قضا سپارل شيو نو قال دا به ملک وی كتبت مالك ابن عباس اساله ما كان سوالك ان يكتب لي كتابا ما تولي كيو كتاب ويخفي عني او تپٹک زمانہ چه آغا احادیث پٹکا چاہے کہ فتنوی آغا احادیث پٹکا چاہے کہ فساد وی یا آغا احادیث پٹکا چاہے انسانان فهم آغی ترسی جنادا سے چیزونا پٹکا ويخفي عني پٹکا زمانہ سشے پٹکا آغا سیدونا پٹکا چه خوف دا فتنی وی وابندی خبر وکر آغا سیدونا پٹکا چه خوف دا فساد وی آغا سیدونا پٹکا چه دا عام مسلمانان و خلق زیدونا و ترسیگینا فقال ابن عباس ولد ناصفا بچیر مخلصا بچیر مشفقا انا اختار له الامور اختیارا انا اختار زور کوما لہو جد پان الامور امور ورکوما چکم مناسب حال دے سر اختیارا ورکول سرا واخفی عنه وٹوم لدین آغا سیدنا چ مناسب دی حال دے سرا آغا تینا پٹوما چدا خبر اکڑا نو قال ابن ابي مليكه ويا چدا خبر اکڑا فدعا نو غیرہ بلر اکڑ بقضاء علی رضی اللہ عنہ و فیصلو دا علی رضی اللہ عنہ بانی فجعل شروشو یکتو منه اشیاء سیدن نکلا ویمر به شیخ سبانی تیرے دلداسی فیقول لگئے واللہ دمان قسمی پانا بنن نعماسوئی ما قضا بهذا علی فیصلہ پدی بانی علی ندکڑے الا ان یکون الضلہ مگر دا چی علی رضی اللہ عنہ دا گمراہ شویوی الا يكون الضلّا مگر دا شاعر رضی اللہ عنہ چی دنو دا گمراہ شویوی مانا دادا شاعر رضی اللہ عنہ گمراہ شویوی یعنی ما یقضی بهذا الا ضال فیصلہ پدیوان نکی مگر گمراہ علی رضی اللہ عنہ فیصلہ نکی مگر دا شاعر کو پیجنی چی دا علی رضی اللہ عنہ گمراہ شوی او تاسو تفد دا چی علی رضی اللہ عنہ گمراہ ندے ودینا معلومی کی چی علی رضی اللہ عنہ پدیوان فیصلہ دان ندا کری فیصلے پدی باندی نہ ڈکڑی ذکر دی باندی فیصلہ مسوک چاہا گمراہی علی رضی اللہ عنہ گمراہ نہ دے ذکر پدی باندی فیصلہ نہ ڈکڑی بلکہ علی رضی اللہ عنہ کو فیصلوں کی خلق تحریف کرے نے نو دا سیدو نشیدے نو آگا پکی داخل کری دی تحریف کرے او دا کی فیصلوں کی دا سیدو نے داخل کرے وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر عن طاووس قال أوتي ابن عباس رضي الله عنه بكتاب فيه قضاء علي فمحاه نغير ذكر إلا قدر نمغس أنداز إلا قدر ذراع
یو اندازه د ذراع پرې ونقول لري کړه او اشاره وسوکا کې معنی به ذراعي یو ذراع پرې ود خیدا فیصله کړي دا یو بل سره پیوسته کړي وو او دا د راجت نه جوړ شي ودا سي دا یو ذراع فیصله پرې ولې نور محو کړي معنا در دایي نو فیصلو کې خلکو دا چې نو هغه کړیو دا محو کړي مګر د مرحن دادا دا نو په خلکو اختلاف کړي دي دلته تمیز صحیح او غیر صحیح په مابین کې نشو کېدل هغه چې ټول لري کړي یو ذراع دې وځي څنګه دلیل نو فیصلو کې خلکو د ځان فیصله په کې داخلي کړي دي خلکو د ځان په کې داخلي کړي دي هغه کې تحریف کړي وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثت تلك الأشياء بعد عائشة رضي الله تعالى عنها قال رجل داوية حسن بن علي حلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس أغرب كده كان ابن إدريسنا حسن حلواني روایت کې د چانه د ابن ادریس نا دا عبد الله ابن ادریس ابن یزید او دینه د کوفی اوسیدونکو دی ابو محمد کنیرا د دې په جلالت او د دې په اتقان د دې په فضیلت او ورع عبادت باندې د ټول اتفاق دی هغه روایت کې د چانه عن الاعمش هغه روایت کې د چانه د اعمش نا دا سليمان ابن مهران دی ابو محمد کنیرا دا تابعی دی هغه روایت کې د چانه دا ابي اسحاق دا عمر بن عبد الله السبيعي تابعي اگر وکي قال لما احدثوا تلك الاشياء هر کله چې دی پیدا کړل د مسیدنا بعد علي مستد علي رضی الله عنه قال رجل یو سړی کوی بنا صاحب علي دی پیدا کړل د مسیدنا د علي رضی الله عنه فیصلو کې علي رضی الله عنه په دې باندې فیصله نه وکړي قال رجل یو سړی من اصحاب علي د شاګردانو د علي رضی الله عنه ویلي قاتلكم الله الله لا خل علاقي الله دې وجني اي علم افسدوا چې خلکو څومره علم غارت کړی دی اي علم افسدوا څومره علم دې غارت کړی دی دې کی اشاره وکړه هغه سیس چې روافضو شیعاګانو کوم داخل کړي دي په علم د علي رضی الله عنه دا په حدیث کې کم هغه ته نسبت کړي دي باطل خبرې روایت دي اقاویل مختلف دي حق او باطل سره خلق کړي دي تمیز صحیح او د هغه په مابین کې نشته او نسبت علي رضی الله عنه ته کړي دي نو قاتلهم الله لعنهم الله الله دې په دیوانه لعنت وي الله دې داخل لري کی الله دې کو وجني چې دې وجنا د قباحت د وجنه چې کوم کلام د علي رضی الله عنه کې سید داخل کړي دي کني لعنت مسلمان جائز نه ده معنا دې دا کار کړي دي نو څنګه دا وی الله دې داخل کو وجني چې د علي رضی الله عنه څومره علم دې غارت کړي دي هغه کې څومره خیانت دې کړي دي څومره خیانت وبه قال حدثنا علي بن حسن قال علي بن حشرم دې کوریا ابو الحسن مروزي دې دا د بشر بن حارث کوم دې خورای دې نو هغه کې د چانا د ابو بکر بن مراتب ابو بکر بن عیاش دې دا ابو بکر بن عیاش په ذلت باندې ټول متفق دي چې دې کې اختلاف دې سوګي اسم محمد دې سوګ عبد الله سوګ سالم شعبہ راغله سوګ مسلم او خداش او مطلق او حبیب او حماد راغله اگر وتی د چانا قال سمعت ما اوریدلی دا به چې نن ورته ذکر کې د خپل دوی نه چاغه ابراهیم دې نو یا ما ته زماده ابراهیم وې دا دوی چې ما ته خپل پلار ویلي خپل پلار دا ما ته ویلي د دې نوم کې چې نن اختلاف راغله قال اخبرنا ما ته خبر راکړي ابو بکر ابن عیاش ابو بکر ابن عیاش مجدی زویو ابراهیم نو ویلا هغه ابراهیم وای چې ما ته خپل پلار ویلي ګوره چې هر کیسه تولګي فاحش بدکار تراته کوونکی نو وزکا چې ما دې کې د قران کریم ختم کړي په دې کوټه کې پلاني دی هر ورځ د قران کریم یو ختم کړي
او دی وخت کې دی خپل دوی ته دی هغه ویلي ابو بکر چې نو خپل دوی ته ویل یا بچیا و دې غرفه کې دي کې مکوا دې کې الله تعالی مخالفت مکو ګناهونه مکوا دې غرفه کې ما ټول د سره خرڅونه کړی دا اخیر لورو لور دې ویلي هغه دوی دې ته مردم مکه ځان بدن په وخت کې چړلې هغه ویلي جړې غما ته ویلي اي معذبني الله ولا ما تعذاب رکی وقد ختمت في هذه الزاويه په كنج کې ما سلیل سره چې نو ختمونه کړی دي نو تبدا جان معنا تبارک تعالی په وینځ تله چې رب العالمین ما ته مغفرت او بخنه وکي مغفرت او بخنه وراده وکي قال ابو بکر سمعت مولد المغيرنا يقول ابي ويلي لم يكن او ندي يصدق على علينا يصدق على علي يا يصدق يا يصدق على علي في الحديث عنه لا يصدق تاثيرا معلومة صدقا يصدق بعض نصر ينصرون ذي ومعنى بدا لم يكن ذي يصدق على علينا إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكن يصدق دا من چې کوم راغلي د من اصحاب دا من زائد دی دا اصحاب عبد الله راغلي دا فاعل دی يصدق د فار دی معنا بدا سکو چې د حضرت علي رضی الله عنه روایت د احادیثو کې چار اشتیا او صحیح بیان نه کړي مگر کاملا میں زود عبد الله بن مسعود دا علي رضی الله عنه چې روایت نقل شوی دي چا صحیح بیان نه کړي چا صحیح روایات نه کړي چا اشتیا روایات نه کړي مگر ما سوا د شاګردانو د عبد الله بن مسعود نا دا معنا ده استقبول او یا صيغه مجهوله دا باب تفعیل ده دا يصدقو ده دا من اصحاب دا من بیان ده نو معنا بدا سے وکي چې د حضرت علي رضی الله عنه هغه روایات معتبر دي او مصدق دي هغه روایات معتبر دي او مصدق دي چې کوم د عبد الله بن مسعود تعالی بدو د حضرت علي رضی الله عنه روایت کړی دي دا خلق قابل د اعتبار دي دا خلق قابل د اعتماد دي باقي روایت د روافض د تحریف کار شوی دي نو دی وجه تاسو ویلي دي چې د فقه حنفي اعتماد او د دې بنیاد دا د ابن مسعود او د علي رضی الله عنه په شاګردانو باندې دي ولې دا هغه روایت د هغه د صحیح روایت نقل شوی دي دا د ابن مسعود د شاګردانو نما سوا چا د دې صحیح روایت نقل کړی دي نو ذکر لم يكن يصدق ندی یعنی معنا در حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر روایات اگر مصدق دی اگر مصدق معتبر دی چکم روایت شوید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نا تلابید و شاگردانونا اگر قابل اعتماد اعتبار دی عبداللہ بن مسعود شاگردان نما سوا نور روایت نقل شوید اگر در روافد و تحریف کار شوید دی اگر کار شوید دی اگر تحریف چیزن ادا شوید دی تحریف اغدا شوی دی نو د دې روایتونو دا معلومه شو حاصل دا دی چې روایت د مجهول چې نو مقابله او دا باندې احتیاط واجب دی په اخر د احادیثو کې روایت چې نقل کې هغه کې چې نو احتیاط کوا روایت من نقل کوا مگر هغه چانه چې احد روایت دي باید دا روایت د ضعفاء نقل نه کی روایات د هغه راویانو نقل نه کی چې هغه ضعیف وي کمزوری وي د هغه راویانو روایات چې نو دا نقل کوا ما ودی وجنا د ابن عباس کو فرمایي فحیاتا چې هر قسم راویان روایتونه شروع شو نور پر روایت هغه کې په حفظ د احادیثو کې هغه کې چې کوم دی پر روایت کې اعتماد د روایاتو په نقل کولو کې وصول دا فحیات نهایت بعید شو دا ډېر سخت شو چې اوس موږ روایت چې نو دا نقل کوو ځکه هر قسم روایت شروع شو
نو روایات چې شروع شو نو دی وجه خلکو باندې اعتماد نشته دی حفظ حدیث او د روایت اعتماد وثوق د اعتماد او په خلکو باندې نهایت سخت شو اوس موږ په چا باندې اعتماد نشو کولای صفحه آتا دا ډیر بعید شو چې موږ په لګي خلکو باندې اعتماد چې نو هغه دا وکړو اعتماد پر غلط کې کولای نشو ضعفاء د روایت من نقل کوا او امدارنګه احتیاط وکړه په نقل د حدیث کې په تحمل د حدیث کې او په روایت ورچا کې د احادیث اللهم صل وسلم چا یو غړي پاتې شوی